أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الرعد. دې سورۃ ربط مخ سره دارې انت اثبات توحید کې په نقلي دلایل باندې دې مقام کې با عقلي دلایل لوري. فهم الته نبی صلی الله علیه وسلم صدق ذکر کې دوی ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم الله حق ورشته نبی رې دلته جواب د سوالاتو کوي دا پر رسالت باندې دریم الته دلایل ذکر کړل. دلته په دلایل ذکر کې سره د مثالونو الله یې مثال مواوري. الته تقابل بیان کې د اهل حق او باطل فرس دلته ایمان او د شرک بیان دی. دو دعوی دي. اول اثبات التوحید او دویم اثبات رسالت. اے خلقو بندگی چې کوي نه دی یو الله. اے خلقو محمد چې منه د الله رسول منه عليه السلام. خلاصہ چاول باب اتم نمبر آیت پڑھی دی به اختلاف دي چې دا مکی دی او مدني. صحیح دا چې دا مکی دی لیکن بعض آیتونه مدینه منوره کې نازل وو. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم را. دې حروف مقصد دی والله په دې وس ترغیب دی قران الله. تلك آیات الكتاب دا آیتونه د کتاب دی. الکتاب معنا جامع اره مسره به الله تشریح کړی پورا. رسول سره جمع لري ملائکه سره جمع لري احکامات په کې جمع لري لوح محفوظ کې جمع لري قارئ سره جمع لري. والذي واغسو انزل اليك شتار نازل شوی صادر من حق دی ولكن اکثر الناس لا يؤمنون. اکثر د خلکو ایمان نه لري سره د وجود د دلایلو دي ته ویل شي زجر. نو سوال لاغه مړه څه دلیل دی ورسره کې الله اوس دلیل راوړي. دلیل اولوی اے انسانانو د اسماء او اسمان چا پیدا کړی الله. اسماء بغیر ستنه چا اوچت کړي الله. بندګي باید چا وشي الله. الله الذي الله هغه ذات دی رفع السماوات بغیر عمد اوچت کړي د اسمانونو بغیر د سنت ترونه چې تاسو وګورئ. ستنشته خو تاسو یې نه ویلې. دا قول کمزوري دی. اصل کې معنا دا ده اسمان اوچت کړي بغیر د سنت ترونه هغه تاسو ګورئ کنه اسمان کوم ځای کې ستنده. ثم استوى بالله برابر شو على العرش بعرش وسخر الشمس والقمر وتابع کو دا نور شپږمې. الله په عرش برابر دی کوم چې داغه د اوچت شان سره مناسب دی. نور هغه تابع کړي شپږمې. کلون دا ټول چې اجر روان دي له اجل مسمى هغه نیټي معلومه پوره شپه ورځ قیامت. اوس علت پیش کړي دا ټول شنو چا پیدا کړی الله. په دې کې امر هم نشه شری الله. په بندګیم چاله وشي الله. يدبر الامر تدبیر د کارونو کوي او بیان آیاتنا لعلکم درفار بلقاء ربکم چې په ملاقات تاسو رب باندې یقین راوړئ. تو قانون کې معنا دی یقین. ورسا کې بل دلیل ذکر کوي سفلی دې حاصل لاره. اسمان خو الله پیدا کړي خلانه د ازمکه چا پیدا کړي نام الله پیدا کړي. په دې کې قسمه قسم شنو چا پیدا کړي الله. وهو الذي الله غزاد دې مد الارض شو د کړي د ازمکه وجعل فيها رواسيا به ګرځولي پرې کو غرونه نهار نیرونه غرونه ولي ګرځولي. قران کې براشي انت می د معنا چې شلق در باندې ورخوري تور غرد سپین دی بل بل. ومن كل الثمرات اركسم میوه پروت دې مونږ ډیر ورشه کنه چې قسم میوه دي هر قسمه دا یو قسمه دا بل او دا بل
جعل الله پیدا کړی فیا پای کې جوړې دوا اوس انقلاب زماني بیانې یخش معنا اغوندي دي شپې لره النهار دا ورځ ان فی ذلک یقینا دی کې نخیر د الله قدرت پر قوم یتفکرون هغه قوم چې سوچ نه کارلې شپلاړه شورزي ورځ به ختمي اوس شپه راولي اوس بل دلیل وستی د اسمه کې الله دا باغونه شا برابر کړی بنگلې نه نوځي دای مخه قسم بوټي دا نارنج دي کجوره دا انار دي انځر دي لیمبو دي املوک دي ګلاب دي انګوران دي امرتان دي الوچرا مالټرا ارچ پکې دي مختلف بوټي دا رسنه چې دغه خان درا خان دي رمبه رسري له رمبه کوي دین الله یو پیدا وچتا کا دا ټول الله پیدا کړی نو بس بندګي اندر پکار ده وفي الارض الله يبدزمه کې شير متصلين وجنات باغون دي من عناب دا ګرانو پسونه دی او د قشن کجوري الله وی غني او غیر غني سنوان سمانه غني چې کې سره کجوري رشي دا وې غنه بنگړي مخره می کجوري مکرې دي پلاني کجوري دي کله دا کجوري واجب وشي غیر سنوان دا معنا کله غنه وشي کله وای وشي تاسو بل دي کړه باځه کې وې کجوري راوته دا باځه کې 3 او څلور کجوري راوته دي ودشي لاړه دی ودشي نو دا چا پیدا کړی دي الله یسقا منا خړو بدر شی بما ان واحد په یوبو مونږ ور کړی باشه دی علا بازم په باشه نور خوراک کې منا خوګرا مالته ترشرا ان فی ذلک یقینا ذک نخری لقوم یاکلون قوم لشاقل نکار علی شمر عجب دلائل سوچ الله لوگوں کے سوچ ورسات کی زجر دے په انکار د باس بادل موت باز قمقلان پیدا شو د سره قیامت شته قیامت چا وچشتا دا څه غب شپ دی وان تعجب دا معنا کته تعجب کې د انکار قرآن او سنت لا فعجب دا معنا فزو عجب ته خدای تعجب کوي راشه تعجب خبره بل اوره سو خاوند تعجب دی قولهم دوی وینا اذا كنا شکر شمغه خاوري اي شوب مونږه له خلق جديد پرې پیدائش کې چې مونږ کله زری شو بیا هم الله راوچتای تاخذ مونږ عقل نه ملي ته یې سم د عقل دی اوچت عقل لینو حدیث کې راځي رسول الله فرمای ټول بدن د انسان ختم شي مگر د ملاد تیر اخر یو صفاته دا به د نور بدن کې پیوند دي اولئک الذین الله د انسانان دي کفروا بربهم چې کفر کړي د خپل ربنا بالشرک والانکار یو خدای الله سره شریکان غني دویم انکار کوي د قیامت نه اې دي خلکو لک سزا الله یو اوري قیامت کې به پړي پکې واچو الله وي پړي وسنجیرونه واولئک الله د انسانان شری الاغلال ذا توقن في اعناقهم درې پرې غاړو کې به اغلال قرطبي لیکلي د شي پټي بالله په غاړو کې ورواچو چسپګي بکړي هغه ښخابوي نه وي مردار بوي واولئک الله د انسانان شری اصحاب النار خوندان د ور دي هم فيها خالدون دی به ور کې همیشه همیش بال تل یوشي ورو ساعت کې زجر دې په استعجال عذاب دی نبی صلی الله علیه وسلم له مړ الله استخلاص عذاب راولا الله درش به ده ويستعجلونك وداخلك تادي كيسانا بالسيئات فعذاب قبل الحسنه دي مخکې ایمان راوړل وکړه دا چې ایمان راوړي دوی ایمان پری دی وای عذاب وقد خلطوا حال دا چې ترشي ونی من قبل مخکې دینه نمونه د عذاب یا عذابونه سخت یا شرمون کې عذابونه نور دوی من الله عذاب نه راولي وان ربک یقینا دارف ساچره لزو مغفرت خاوند بخنه دی خلق له سره د ظلم دی یقینا رب سره شدید العقاب څخه عذاب ولا دی یستعجلون کې دوه قول دي یو قول چې مؤمنان ګناګاران نو هغه الله به بخنه وکړي
کافر لبه سخت عذاب یا یستعجلونک مراد ټول کافران دي لزو مغفرت دا من کړه کله الله عذاب رسې کړه کله هیڅ ورمان الله راوړي ورسه کې څه دې انکار در رسول دي خلکو ویلي چې محمد د الله نبی نه دی دا جادوګر دی ساحر دی ويقول الذين خامخا ويا انسانان کفروا شکو پر کړه دي لولا انزل علی آیه ولنشنا سره دې پر باندې نه خیده دربنا سوره بنی اسرائیل کې وراشي دو نبی کې آیت معنا نشه عذاب ته وکړه الله نبی من ستاره د کو ولی مبارک عذاب نه راځي وجه صدا آیات کا الله جواب پیدا جواب حاصل لاري د عذاب والا خو بل څه یو صرف دعوت کوم زما کار د دعوت سره دی انما انت یقینا تجری وعلای ولكل قوم دار قوم د پاره خودن کې اشتا لكل قوم دا مبتدا او هذه خبر یا عطف د فهم زرم باندې معنا بده شي تمنذر می هادي میار قوم لا هادي به څو دې څو الله څو دای څو نبی بنا برار تقدیر دي جنوس بل باب دي کې پنځه عقلي دلایل بیانې چې غیبدان صرف یو الله دی او به د ملائکو نقلي دلیل ذکر کوي سره تخفیف نه آخر کې به نتیجه بیان کوي مقصد ورته د شرک دعای چې اے انسانانو کله خو چې درمانه تکلیف راغی فریاد چې کوي نو صرف چاله به کوي یو الله الله يعلم الله تعالی پویږي ما پانس باندې تحملو چې باری ار زنانه او کمه ی الرحمت دې مې رحمونه و ما تزادو شکم زیته څه مطلب پلار امور چې دې کله جماو کی او د کمی معنی نه حمل باری الله یې مال علم دی به کله کله دا بچي شوځي پوری کله اندامونه کې نیم ګرځي او کله اندامونه کې زیتوالی دا پروګرام شو کوي یو الله وکل شی نار شی چې د الله سره په مقدار په خاص انداز دی نور شفا دی عالم الغیب الله په دې په پټو شینو باندې والشهادت په کار باندې الکبیر لوی دی المتعال چې دې ټول مخلوقنا پر دې ډېر عرش باندې برابر دی وسرت د شرک العلم سام برابر د منکم ساسن د الله په علم کې من اغسو غسر القول چې پټه کې وینا او من جهر به او چې څوک کار کوي څه مطلب یو سړی کا تقریر کوي الله یې په پوهه یو سړی کا شي پټي پټي خبرې کې زم په پوهه ومن هو اغسو چې پټ ګرځي بلل د شپې وساره من کار ګرځي بن نهار د ورځي ظاهر شي یک ګرځي کارا له دې زمير کې دوه قول دي څو کې الله راځي دې بلام د پاره اختیار څو کې نبی راځي دې او څو کې انسان راځي دې لو خاطي انسان الله پر لپسې ملائکه دې یو رسګي عرشه من بین یدی مخ طرف نو درسنا څه مطلب من او تاسو لا د کرام الکاتبین نه په دې خنورم ډېر ملائک شتا مقرر دي حفاظت زمون کوي الله په امر يحفظون معنا حفاظت کوي من امر الله الله امر دوشي ان الله سره جواب د سوال حاصل بدای چې ار کله ملائک شته نو دا باج وخت کې دا شر به وری پیدا کی جنجال اختلاف ټکر مصیبتونه مرګونه جواب دا انسان دا عمل د وجنه دا کار دی ان الله یقینا الله تعالی تغیر نور کوي ما هغه حالت لا بقوم چې په قوم دی حتی تر دې چې تغیر کی ما اقامل نبی انفسهم شری په ځانونو دی دغه چې الله کوم حال ور کړی دی
الله نه بدلی مگر کله چې عمل د قران او سنت برابر نشي بس به ورمن الله عذاب راولم اوس وی چې کله ز فیصله د عذاب کومې څوک مخ نشي نیولې واذا اراد الله شکل الله اراده کی بقوم ان قوم لسوان د عذاب تکلیف پدای دیر پاره بیا پښې نشتا وما له نبي دي انسانان لر المالهم دوی نبي دوی لا من دوني سوا الله من واسو حافظهم څه مطلب الله شکر د شاه مبارک د عذاب په سره وکي څه مخیل دی دا سړی به څوک د الله نه به بچ کی هیڅ څوک هم نشي بچ کولای عقلی دلیل اوریز دا باران کیږي اونګي پرخار پکې لري مسافر یریږي د کور والو چې باران دی وشي نو دا اوریز او دینه باران رسول شاه کار دی بندگی من الله تعالی هو الذی الله اغذات دی یوریکم معنا قیتا سلال برق الله ودا پړق په اوریز کې خوفن سو یریږي او سو تمساتی مسافر یریږي مقیم تمساتی یا تمر باران دو یره تندر تم ایدی دا شنه په ور کړیش یره د zarar دا تمر ثواب یره د عذاب او د قشام پیدا کی الله تعالی دا اوري د انتقال درنی ورې شا پیدا کړ الله روسه تر بتا دي التحال د ملائکه ذکر شل دوش نقل دلیل ته ذکر کوي ويسبحوا تسبيحا اذا رأى بحمده سرد حمدن الله رات سو کوئی مراد ملک سو کوئی اغه आवाज دی شور دلې کیږي یوریز والے کیږي आवाज کوي دا والملائکه الله اذا ملائکه الله د يرد وجه يرد الله سره ويرسلوا عليك الله تندرنا فيصيب رسول کې به په دې معنی چاله شي وغاړي سوایق نامه تندر اس طرح چا فصل دلدل کې پلان علاقه باندې سخت غلې وشو فصل ټول برباد تسنه سیول لیکي والزجر وهما حالات داخله باس کې فی الله الله توحید کې وهو الله تعالی دې سخذاب ولا علم سخنی ول والا دی دشمنی د الله سخت را قوت د الله ډېر سخت دی دې جنو سره د شرف علم دې ته ویل شي نتیجه ما قبل له خاص الله لا دعوت الحق وینا حق ده دعوت الحق سمانه کلمه التوحید یا الله حق دی یعنی الله حق دی یو بل نور علی حق ندی دویم پرې شکل انسان الله له کتاب حقی ندا چې انسان پرې د الله نه ثواب له کی پلانې راو رسېږي یو مثال الله واوري پتاس کې سړې ته ګېری د نیر په غاړه ناشتي لاس یو بولو کوت کړي خوردن نه کینا اے ابو راشیز ما بده لاس کې بیلار شیز ماره خړېلا پېز ماتن دماتا کا تا عقل منی دق شان الله غیر الله بندگی دا والذین اقما بدان يدون من دونه چې دې ورته رامد شوی یا غیر سوا د الله نه لا یستجیبون لهم بشین نشي جواب ولې دوی هیڅ شی هیڅ نشي کولای شي نه کړه په سیاق د نبی واقعي تعمیم راوړو د دنیا په مصیبتونو کې معمولی مصیبت دلته عبارت دی له سمسلهم د دې مثال نه دی الا مگر پشان دا چا چې ود کړي دا خپل وزر علم دا خپل ورغه ویل الماء یبولا لیبلغا چور شي دا وبې دې خلیلا وما هو ان به دار سون کې غیلا دا عقل منی شنه کی
لاس دې وټکړې وبورا شي تند مې ماتا اشرت کی وسوي دا کوم سره چې الله نه شواب الجار مدد شوي دغه دا ټول دعا عبادت برباد دي وما دعاء الكافرين لا ينذر مدد شوي غیر مسلم غیر الله الا الا في ضلال مگر ټول په بربادۍ کې ټول برباد تسنس دي دي جنو سوچ دریم باب دلیل اعترافی اور تشریف الربوبیت عقلی دلائل سره د بیان د مثالونو ولله خاص الله له سجده کوي من هغه څوک په سماوات جبر اسمانونو کې دی ولان اسمه کې څوک په خوشاله باندې وکړه نو څوک په زور مؤمن په خوشاله دی مشرک انسان په زور باندې کوي تکلیف جوړ باندې راشي او د قشان سجدي کوي د دوی د سوري سار وخت کې اول اثر او ما ذکر کې د سوري ملاره منقاد دي ورسات کې دلیل اعترافي اور د شرک الربوبیت حاصل بدای چې د سمو اسمانونو د عرب څوک دی منتظم څوک دی والله اے انسانانو چې بندگی کې دي چې مسواج الله له دوش قل معنا وایا من رب السماوات والارض څوک دی منتظم د اسمانونو د زمکه قل الله ذو غری شی ورته وایا الله ها الله دې او دا تاسو معبودان شي دا نشاره خیر ورکولې شي او نشر نو سم خیر دا اوس الہ جوړې دي شي نه قل معنا ورته وایا آیات سنولې دي من دوني سوا د الله نه اولیاء نور مددګارانو لا يملكون مالکان ندی انفسهم دی خپل ځانون لرا نفن د خیر ورکول ولا ضرر نظر د فکولهم هیڅ طاقت اختیار لري نه نو چې نه لري په کار داسې بندګي مرته ونی شي کنه طاعت من شرکو من شي وشي مثال الله بیانې ولوندو بنا برابر دي ها کذا مشرک او توحید الله ویني دي برابر فرق دی خل معنا وایا هل يستوي الاعمى والبصير ایا برابر دي داړو دولیدون کې ام هل تستوي الظلمات والنور ایا برابر دي تیری اورناګانې نه دا ندي شرک او توحید من دي برابر مشرک او موحد من دي برابر والزجر ته انسان مشرکین دي قمقل خلق دي هغه مخلوق چې الله پیدا کړي دوی راځي شو هغه د الله سره شریکان کړه پلانې د دې چې موارد او پلانې دي او پلانې د دې صلی الله علیه وسلم دی الله ویلا کوم عقل دی عقل محتاج دی ام جعلوا لله بلکې د خلکو ګرځول الله سره شریکان او دعا او سجده او ربوبیت کې خلقوا سمنا ام خلقوا ایا تاسو نه معبودانو یو شی پیدا کړی دی په خلقي په شان د پیدایش د الله فتشابه الخلق به ګډ وشو دا مخلوق پرې دواړو باندې څه مطلب مخلوق ټول چا پیدا کړی الله ستاره معبود بارے کې پوښتنه کوم د چیرته شی پیدا کړی دی چې د څه مخلوق پیدا کړی او به اسره الله نه مخلوق سره ګډ وشي نو موږ وایو او دام د الله شری دی نه قل ورته واش الله شری خالق كل شيء پیدا کون کې داري شری او هو الله اکیو دی القهار او ډیر زور اور اکیو دی اکیو قهار معنا زور اور وسی جګ وس عقلی دلیل سره مثال توجه دو مثال نه یاد کله بیانې باران وشو وړو نو واته هر خور د خپل استعداد برابر او رواني کړي زګون اور باندې دي چې کله ختم شونه ایسته په اخر وخت کې خالص او پاتې شخړې کې بیس کی قرآن په شان د باران دی دا چې بیانېږي نو داخله د شي لکه خړونه
ارشه د خپل استعداد برابر شي نو هغه علم والی به په دې کې د خراب اخلاق او مرزونه د بشان د زګ هغه ختم شي خالص اعمال پات شي هغه به الله لخیش مثال لګا انزل الله را ورول دي من السماء ما عند برنو بقران به بيدل کړی دي الله دې کندو قدر یا په خپل اندازا دې مراد علما دي هر عالم خپل علم برابر د قران نه ذکر کړی دا چایو چا ډیرا فاحتمل الله يرا اوشت کې دې سین زبدان څنګه را به نوشت زګ به ختم شي کنه د حق پر سالم په مقابل کې مقابله شروع کی یو وخت پوری به ختم دویم قسم علماء وګورئ زرګر کتا څه کتلې دل الله وسره زر لاړ شي دا داسته زر شي پاور کې واچوي زګ یو خوشي علامه بالخوا اذن به کیش مګسم خالي وغيرها جوړ کی زیورات زنانه به استعمالي د قران عالم الله دا پشان د زرګر دی د دې خلکو مثال نه پشان د سرو دی قران والا چکینی بیان ای دې خلکو نه خراب اخلاق لري کی صفا اخلاق پر خلکو کې پاتې شي هر داعی هر ناس د قران د خصوصي نمونه شي اول مثال د ګرځنده علماء د مدرسینو ومما باج دا سنا شور بریده شری پای باندې پناره اور کې ابتغاء د پاره طلب غاڼه او متاع سامان زبد المبتلى مثله خبر ده دې کوم ځک دی کنه درګل خارج ورشي خراب زګیو خوږي كذلك دق شان يضرب الله الحق الا بيان مثال الحق او دق شان د باطل فاما الزبد الله يرشد سګدي فيسب ختم شاء الله يشفعن بكارا واما ما غشيش نفور کې خلق لرا فاتش برزمه کې كذلك دق شان يضرب الله الامثال الله مثالنا بیانې د قران سره الله ضرور دخل ګټه کوي او ختم شي خالص قران په پاتې شي توحید خالص عقیده وسوي جنت د چاله چاش لا اله الا الله ویلي څډیر انسانان دي اید شاقری لري چې موږ د قران او سنت نه خراب عملونه کړی لري ای دنیا کې به الله تعالی سره ضرور کومال ورکو پیسې رشوت خلاص مونږ کنه جواب نه للذین خاصه انسانانو د پاره استجابوا لربهم الله شيء قبولیت کړی دی خپل رب لا خبره منلې جاو معنا خبره ومنه د چاله ربهم خپل رب الحسنا جنت دی والذین انسانان چې خبره نه مني له الله لو ان له ما في الارض جميعا کموجود شي در پر هغه چې پر اسمه کې ټولا او مثل الله سره به جرمانه ور کې به پیمانه الله لا اولئک دي انسانان لبدي صاحب دې مناقشه را لما فعلت وكيف فعلت بندر اکار ور کړي څنګه لري کړي زید دوی جهنم دی او سلام هذا بد فرش الله وذا ور ساعت کی تقابل فی صفات الله اوس بیانې بکشه صفاتونه بیان کی ترغیبا افهم يعلم کی معنا د یقین ده آیا هغه څوک یقین لري سباله انما انزل اليك اج نازل شوی تار ساده ربنا حق دی کمن هو اعمى آیا د دې پشان دا چې چون دی راغره حقانیت نه لا څه مطلب یو سړی دی هغه د قران په حقانیت باندې پوهې دی چې دا الله را لګري بل سړی په بالکل د سره پوهې نه دی نو آیا دا دواړه انسانان برابر دي نه انما يتذكروا يقينا نسب اخلي اولو الالباب خوندان د عقلونو وسراشه د عقل منسوب دي الله واس تفسیر کې د عقل مندو الذين اغ انسانان دي چې وفا کوي بعهد الله د الله په لوزنوم اول صفت کوم لو شو قران کې شوی حدیث کې شوی
خپل مابین کې مشي دي دیم نماته المیثاق الله وی وعده لوزنا دریم والذین انسانان چې وجه کوي ما هغه امر الله به ايو صلا چې الله امر کړي پاږي چې هغه یو ځای کړی شي هغه څه ټول دین هغه څه په ولی څلورم صفات ويخشون ربهم يريق د خپل ربنا ويخافون يريق الله يسوء الحساب د بل حساب نام زړه کې د الله نه يريږي شپږم صفات والذین انسانان دي صبر او صبر کړي دي ابتغاء وجه ربهم مقصد دې کې چې طلب د مقدار رب دوی دي صبر ولي کوي الله تعالی لپاره بل صفات واقاموا الصلاه الله پابندی نماز کړي وانفقوا خرچه کړي مما رزقناهم دا هغه څنګه چې موږ یې دول ورکو سرن وعلانیه پټوکارا مال مور کړي استعداد نهم صفاتي ويدرؤون سمانا دفقي بالحسنه پر توحید باندې اسیا شرک لا وهم بالحسنه پک اخلاق باندې اسیا بد اخلاقی دریم بالحسنه په توبه باندې اسیا ګناه سلورم بالحسنه په معافی باندې اسیا ظلم اتی خلقونه دي صلی الله اولئک الله اذا انسانان چې له مقداري قاسم دوی را انجام د کورو سنیرم دا بدل لي جنات عدن دا بدل منه جنات عدن بدل سوره غافر کې عمرش الک را کورو سنې سره جنات عدن الله جنتنا عدن دي يدخلونها دوی وداخلي غیلا ومن اوغه سوچ جوړته دي دوی سره په عقیده کې من ابائهم د دې پلارانو د بیبيانو د اولادونو نام څه مطلب کوم پلار چې داغه عقیده د قران او سنت برابرې کوم کذا چې داغه عقیده د قران او سنت برابرې کوم بچي دا ټول بلای سره راوځي او زملائکه حال ذکر کا والملائکه الله ملائک شری يدخلون عليهم داخلي کې په دیمانه من کل باب د ار دروازې